الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس دا خبر ورته کوم چې وی سل پاپړو د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ دی ته ویل کیږي چې ته مفتي صاحب دا خوري کو ډیر حوالی ویلي کنه کله ډیر شو په ځای باندې ته 1500 حوالی وې کنه خو زما په دې لاس کې دا شرح العقود دی زبر تاسو د فن خبرې کوم او تاسو خیر دی لکانې کو چغي وخه بخه خو مونږ بډاګانی مونږ چغي نشو والی مونږ به ته دا شروع خبرې کو تاسو خیر دی تیز خبرې کوي زما په لاس کې شرح العقود دی دا شرح العقود صفحه نمبر 130 تا فصفحه نمبر 130 کې په باب د عقایدو کې ضروری او په باب د فقه کې خامخا ته په دې کې شو پیږي وانما على المفتي حكايه النقل الصريح كما سره يسره به فمفتي باندې دا لازم دي چې د کله پوردو کې خبره کوي نو د متقدمینو نه حواله ورکوي د متقدمینو د حوالو نه مراد دا ټول حواله د سره زمانم چې دا تا ماته سووي اوس په ځاوات اشي رد عمل کې چې ته مګنی دا عادت نه چې دا تاسو ویلې دي زیر سره منم دا ته چې د سر نه لګي دا اخره پورې دا ډیر حواله ورکوي او کسلوي حواله ورکوي زبې تاسو رو منم په شرط دې سره چې مخکې من ته ویلو چې ته به د نقل کوي چې دا نقل کړي دي نصفیه او دا نقل کړي دي تفسیرات الدلی او دا نقل کړي دي رامشی او دا نقل کړي دي جورجانی او دا نقل کړي دي تفتزانی په دې ټول کتابونو کې تماته دا نمونه خو به زبې تاسو رو منم دا دې ولا خبره شو دوی منم خبره د ما په لاس کې معین الحکام دی معین الحکام مضبوط ترین کتاب د فقه الحنفی دی هغه وایي چې دا نوی کوم کتابونه کړه وكذلك الكتب الحديثية التصنيف إذ لم يشتهر نو شکل اشتهار نه شي نو مراجع ته وګورو کو مرجع پکې وي نو بیا موږ په دې باندې فتوا ورکو کو مرجع پکې دی ذکر د کتابي نه وکړي نو بیا موږ په دې باندې نشو ورکول دریم نمبر خبره تاسو ځان سره یاد ساتئ تاسو دا خبره ځان سره د مرګ یاد ساتئ دا سونه حواله چې دوی پیش کړی کنه یو خدای رشه په دې کې نقل د متکلمین نشته په دې کې نقل د کابرین نشته اگر چې موږ برته د دې حوالو خلاف ان شاء الله د عالمانو د دیوبند حوالی پیش کو ان شاء الله هغه بغیر د نقل نه راغلي دي نو بس چې نقل هغه کې نشته نو دې کې به نقل دی راغلي خدا به ګورو ځه درم یو خبره ده تاسو ته کوم دا تاسو چې څونه حواله پیش کوي کنه زبدا تاسو تر علی منم چې دا متکلمین راغلي دا د امام موجم المؤلفین راوړل دي دا ما د کشف الظنون راوړل دي کشف الظنون د دې فن کتابونه دي کشف الظنون د دې فن کتابونه دي دا ټول محققین ما سره ناس دي پوي خلک دي موجم المؤلفین دا د دې فن کتابونه دي مفتی شیخ د یو طبقات کتابونه چې کوم راغلي دي هغه د دې شړې متعلق وي چې تکه خبره کوي هغه دی وي چې دا یا متکلم دی د اصولي دی دا پلان کې دی دا فقيه دی دا متکلم دی د اصولي دی دا څونه حواله چې ته پیش کې دی کې د یو نه تر د اخره پورې راواله دا موجم المؤلفین برالو دا کشف الظنون برالو په دې موجم المؤلفین او کشف الظنون کې د دې د نوم موجودو بقبل الراس والعين زبر سرامنا او په دې موجم المؤلفین کې موجم المؤلفین کې په دې کشف الظنون کې نوم د دوی نور اغلی په اعتبار د متکلم سره په اعتبار د دې سره چې د اهل کلام سره لري نو کو چرته نوم په اهل کلام کې نه راغلی نو به سره بنو او کو نوم په اهل کلام کې نه نور راغلی بیا به مونږ ګورو نقل ته لکه څنګه چې ویلي تقریر دا به مونږ ګورو بیا نقل ته لکه څنګه چې ویلي شریعت کو نقل کړي او صریح نقل کړي بیا به منو او کو نقل نه کړي صریح نقل نه کړي دا مشکلات دي دا خبره ما تاسو ته مخکې وضاحت سره لري چې ما ته به سکول ماستران نه راولې ما ته به جمعات امامان نه راولې د سکول ماستران او د جمعات امامان دا په د سکول ماستران او د جمعات امامان دا باندې مننه چې په دې موجم المؤلفین او په دې کشف الظنون کې نو بینو د سکول ماستر د سره زمانه پلان کې ټک 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 پلان کې ټک 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 خیر دې کنه مال خبره خو به کو کنه نو ته توبې مو باسکا خب یته ما په خبره یره زه دا خبره مې کړل قسم د تخرب کدمان یته مغه ته تلی تاره ته یاد کما دا پته مې لګی چې نو کړوي نو ته په دې کې غشتې کنه دا اسی خبره ما وکړه دا اسی خبره ما وکړه ما ته د سکول ماستران د جمعه امام ما ته متکلم قوي یګده کنه کلی کړي د متکلمینو مننه کنه کلی د اشاعره او د ماتوریدیانو نه کړي نو بغیر د دلیل نه منم کو دلیل ورکړي مې امرم خو زه بیا تاسو سره خبره شروع کوم ستا په قول باندې چې دا کومه خبره کوي چې صرف د علماء دیوبند خو صرف د علماء دیوبند یو خبري وو کتابونه برابرو بس خبره به ختم شي دا ما په لاس کې اظهار الحق دی
اظهار الحق باندې اولنی تقریر د مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب دی. دویم نمبر تقریر په مولانا مفتی محمد فرید صاحب دی. دریم نمبر تقریر په ډاکټر شیر علي شاه صاحب دی. څلورم نمبر تقریر په مولانا غریب الله دی. پنځم نمبر تقریر په مولانا عبدالحنان فاضل دیوبند دی. دا جهانګیری. څلورم نمبر تقریر په مولانا غلام حیدر صاحب راغلی دی. هغه دا ویلی دی دا خپل کتاب دی مکه تقسیم سره تقسیم کړی دی چې کوم تقسیم سره ایک علم ہو اور اراده ہو. یو دا چې علم اور اراده وي جیسے حضرت عمر کی فرمان مبارک سے دریا نیل کا جاری ہونا. دوسرے قلم کے علم ہو مگر ارادہ نہ ہو. تیسری یہ کہ نہ علم ہو اور نہ ارادہ ہو. اظہار الحق تے دا صفحہ نمبر 110 تے ځان سره پیدا کې ان شاء الله کوئی سر موجودی خدا کنینو بیا تاسو خپل خوخره دا رساله حقانیه راغلی. رساله حقانیه باندې اولنی تقریر دا د حضرت مولانا اولنی تقریر دا رساله حقانیه دا او په دې رساله حقانیه کې اولنی تقریر دا د حضرت مولانا عبدالقدوس سے. دویم نمبر تقریر دا د حضرت مولانا مغفور الله سے د محمد فرید سے د مفتی سے مبارک تقریر دی. دریم نمبر تقریر دا د مولانا مغفور الله سے. څلورم نمبر تقریر دا د مفتی سیف الله سے د مفتی سیف الله تقریر د مولانا مغفور الله تقریر دا غي د تقاریر سره سره د مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید سے تقریر دې د لاندې دی لیکي وللعارف استخدام الجن او الملك في غذائه من طعامه وشرابه وفي لباسه قال في كشف الاسرار قد تحصل الكرامه باختيار الولي ودعائه وقد تكون بغير اختيار. کله نا کله دا په اختیار سره وي تا چې مدعا باندې په دوه شقو سره دا مدعا ده په دوه شقونو سره راغلي دا اختیار او غیر اختیار دی. صفحه نمبر 185 دا تقریر پر مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید سے د مولانا مغفور الله صاحب چې استادان راغلي دي دا موجود راغلي دي. زما په لاس کې چې زما په خیال په زما په لاس کې تاسو ما نه کتاب دا غوینم غوښتلی تاسو ته وایي مونږ درکوو نه خیر دا انصاف پکار دی. تاسو زمانه کې غوینم غوښتلی دا هیڅ ضرورت نشته کېده خبره نه دا کوله دا وسو ګوره کله خپل باندې جار ورکیو زما باندې جار نه ورکیدا غوسه مال په دې کې راشي چې زما باندې بیره تجار ورکا خبره مې دا کوله دا زما په لاس کې فیض الباری دا فیض الباری په صفحه نمبر 266 کې لګیا ده او زما دا خبره ده تاسو خپکیږئ مو صفدر سے ماته د اسمان غونټو چت سړی ښکاری خو د صفدر صاحب نقل چې کله د فیض الباری د حضرت کشمیری د امام الاثر خلاف راشي زبا همیشه د امام الاثر د حضرت مفتی د حضرت کشمیری صاحب نقل له اعتبار ورکوم چې هغه امام الاثر دی فقاهت د صفدر صاحب نه زیات دی علم د صفدر صاحب نه زیات دی حدیث د صفدر صاحب نه زیات دی باقاعده تلمیذیت د علماء دیوبند نه چې قوي علماء دیوبند په دیوبند کې یو سړی مدرس پاتې شیخ الحدیث پاتې شي دا هغه پایه بوچه راغلی او د صفدر صاحب د خبرې پایه بوچه راغلی دا زما پلاس کې فیض الباری دا جلد نمبر 4 دی صفحه نمبر 264 تے سپر ما يورا هذا في الفرق بين السحر والمعجزه. اما الفرق بين الكرامه والمعجزه فبان الكرامه تحتاج الى صرف الهمه فللكسب والاكتساب دخل فيها. دا کسب او د اکتساب د پر پدې کې دخل ناغلی دی او کسب او اکتساب دا ځان سره یا ساتي چې دا شی اختیاریه دی دا دی یره خدای پاک زوال دا مال دا ما پلاس کې اوس ور معالم العرفان دی ښا اورا معالم العرفان د حضرت صفدر صاحب د کور شهادت د چا شهادت د حضرت صفدر معالم العرفان ان شاء الله په دې د عبدالحمید شواتی کتاب راغلی معالم العرفان دی اورا معالم العرفان کتاب رواني وکړه کله معالم العرفان ته پر دې خپل کتاب را لږه کتاب چل نه ورکړي ښا دا اوس ته بس نه ورکړي معالم العرفان جلد نمبر 14 صفحه نمبر 396 عام طور پر د صفدر صاحب د کور شهادت د حضرت امام المناظرین ترجمان دیوبند حضرت مولانا صفدر سے سرفراز خان صفدر سے د کور شهادت
आम तौर पर मोजज़ा या करामत गैरी इख्तियारी चीज़ होती है, लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी वक्त किसी को कोई मोजज़ा या करामत अता करके हस्ब ज़रूरत ज़ाहिर करने का इख्तियार दे दे तो ऐसा भी मुमकिन है। ऐसी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात है जिन्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया और हस्ब ज़रूरत फ़िरऔन के सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त भी अता फरमाई। दा वाला रोला मालिमुल इरफाना दा दे सुदी बंदियान स्पेरे में हो रहा तशनूर हवाले और के इंशाअल्लाह दागे पर मुकाबला के मेरे हवाले रकम सफर उबा सही लेकिन मजी कबीरा मजी कबीर पेजर है करे पेजर है दो इस्तिलाह में रहते हैं इंशाअल्लाह खेमा इंशाअल्लाह दायमा प्लस के अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुफ्ती साहब द टोल ना अव्वल वेला वही किताब मगवाड़ा करना उससे द उसूल लिखी कम किताब तो जमा वाली जबे दर को मैं इंशाअल्लाह के तकवा इस्तागवाड़ा मा टाइम ब बंदा हो गई तो किताब अखलाकी से इश्तियाल निश्तर दोम फिर से वही सल पापड़ दे लवल दिन उलमा देवबंद ते पापड़ निस्बत को नौज बिल्लाह द मुफ्ती शफी साहब शेख सरवर खान सफदर से अल्लामा शमसुल्लाह अफगानी से नो कदा री ख्याल भी फिर से द खबर दी जब की एक दवा 1500 पेरेज इस्तावा अमलगिरी बिया पैदा से इंशाअल्लाह यो कबीर यो कस्टमर रसी बिया फिर से वो जदी तेज खबर फिर से पदी खबर न चीज लावल न माफी वालम जमा आवाज मुनाजरे की भी तेज उसके बाकी था उसका फकीर जमा फी वालम दोस्तना बल मुफ्ती से वो पदी की नकल द मुतकल्लिमीन और इंशाअल्लाह कुरान हदीस से पेश हम मुतकल्लिमीन में 50 दाने दिल तेरा वड़ी बे पेश को मैं इंशाअल्लाह तो दोम नंबर ए दाउल मा देवबंद मुतकल्लिमीन पे इबारत न पूरी तरह मुफ्ती आजम पाकिस्तान कोन की खलक अजूबा खबर है दादा उस दिव भी पूरी के वही न पूरी तरह तासुम राजिब निस्बत दे दा मुनाजरा बखवा कसम दे खबर बस खान दी बावी स्कूल मास्टरानो हवाले में पेश को मुफ्ती शफी साहब स्कूल मास्टर शेख सरवर खान सफदर स्कूल मास्टर अल्लामा शमसुल्लाह अफगानी स्कूल मास्टर कसम दे नन जमाने मूल्यांच 1500 पेरे पैदा शे अल्लामा शमसुल्लाह अफगानी तना रसी माशाल्लाह और अगर पैसा लग कड़ी दा आम खबर है न कड़ी बेर आगे न बस वही दे दो हवाले पेश ले हो इल्म और इरादा हो बाकी जम चलते इख्तिलाफ तो दा साबित का कि नबी वली ता अल्लाह दा इख्तियार वर करे ज बाजी करामत पे सादिर वलु बांदी कादिर वी कुदरत लरी पे बाजू न लरी इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक तात चैलेंज दे इंशाअल्लाह ज़रूरियत चैलेंज दे पेश दिया वाला क़यामत पूरी बे फैजुल बारी पेशला नहीं बारों को मुझे पूरा वाया करना फैजुल बारी से वही दे पर सफा नंबर 10 सफा वो इन्नमा नानी मिन सरफिल हिम्मति अजीमत साहिबिया देना मुंदागा अगर अजीमत इरादा मुरादा खलो से दगा नाखली देते जिकब से तार रत गई वापस हो बेबी सूफी से पेश को सूफी सब पदक का चिकम सफा दबे सो तमाम मुजज़ात व करामत अल्लाह की मशीयत और इरादे से जाहिर होते कोई नबी या वली जब चाहे अपने इख्तियार से ऐसा नहीं कर सकता पदक का सफेरत की सफा पूरा हुआ है पतो उन्होंने बस किताब गैर मुकल्लिम करता मुनसर शोरों को बल्दा अगर आगे में समुराद अखली अगर दगा मुराद ना अखली अगर अक्का से जुनूद असबाब वाला चिकम मा पावले की तफसील को अदीन पस दो खरीद हवालो अंजाम दे जमान उन के हवाले पेश का च वलियो नबी तर दे पर जाहिर वल बांध कुदरत नहीं जुमरा सरी च दगा से शेख सरवर खान सफदर खाम गा च मुकाबले ता नहीं रवस्ते ता तो वले खुशाली जमीला हुई शेख सरवर खान सफदर से मुसल्लम तर्जमान ने उसे दब मनी जिजान ते देवबंदे हुए शेख सरवर खान सफदर से उन्होंने कसम दे कर देवबंदे तस्लीम कम देना पस मादर तुम वला जरा बरेलियानो मसलक दे बेदर पेश को इंशाल्लाह दा शेख रहमुल्लाह हकानी साहब शहीद नवर अल्लाह उमर च आलम इस्लाम मन इमाम राजी तासु टोल चरा जमा शेख रहमुल्लाह इल्म तना रसेगी अगर ते सुन फनून के अल्लाह महारत वर करे अगर पति मुस्तकिल रिसाला लिखल पस नंबर 501 कोई कला छ मोजिज़ सिर्फ द अल्लाह फेल शो और द नबी ला पार पके न खल्क से न कसब और न नबी पे इख्तियार किदा न करामत सिर्फ अल्लाह ताला फेल दे द वली ला पार पके न खल्क से न कसब और न वली पे इख्तियार किदा सरी इबारत पेश करवाड़ा दतवासी गप सब पेश के दा हाजी तो रंगजई से हालात दा परी मुफ्ती फरीद साहब रहमतुल्लाह पदीवानी तकरीर करे मुफ्ती फरीद साहब रहमतुल्लाह सोई द कदरी अक़साम जोड़ेगा कम से फिर से पेश लो दिन पस वही और करामात का जोर खुदा के हुक्म पर होता है बेवई और ये करामत अल्लाह ताला का नेमत होते है वली के अपने इख्तियार से करामत जाहिर नहीं होता तो दक तकसीम न बात हुई कम चिरे कई तो किताबुन ने पेश कई दगा उस्ताद सरम दावे बांधी एक फीसद इशारा न कई दगा वली फौजुल खपल वक्त जाए के दिन पस बाजमा सर जमाने दारुल देवन उस्ताद दर जलालैन शरह जमा दे पर सफा नंबर 580 बांधी गई वही दे पस लिखी इसी तरह करामत में साबित और ये दोनों साहिब मौजज़ और साहिब करामत के इख्तियार में नहीं होते इन दोनों में फर्क सिर्फ न कैसा कोई खारिज काम अगर किसी साहिब वही के हाथ पर हो तो मुझसे कहलाते अगर गैर नबी के हाथ पर जोर हो तो करामत कहलाती अजीब खबर है द्वारा खर की आदत थी फिर से वो यूं पर इख्तियार की दे बल पर इख्तियार की न दे दे वही द्वारा खर की आदत तीसरे पर निस्बत बदली दो सरे में बदलेगी दा जमा सरा हकीम उल उम्मत मौलाना सफाली तानवी साहब रहमतुल्लाह मकालात दी
نصیحتونه نه دي مقالات دي تحقیقي او مفتی تقی عثماني سے په نگرانی کې شایع شوی دي په دې په صفحه نمبر 557 باندې واقعا واقعي کې کړه دې په مقابله کې د تانوی سے مبهم عبارات به پیش نه کی تانوی سے تصریح کوي واقعا یہ کہ کرامت اور تصرف بالکل جدا جدا چیزیں دونوں کی حقیقت جدا جدا احکام جدا بے کرامت بلا واسطہ اسباب طبیعی کے محض حق تعالی کے فعل سے صادر ہوتے اس میں صاحب کرامت کی قصد اور فعل کو کوئی دخل نہیں ہوتا اختیار بات شکئی وہ قصد اور فعل پہ کسی دخل نہیں بلکہ بعض اوقات اس کو خبر نہیں ہوتے کرامت کا صدور صاحب کرامت کی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہے صادر کر دے دونوں صریح عبارات طریقہ کی ردی ولی نہیں کیا ماتا آپ استاد روی سر تعلق نساتی دینا پس بعض ما سر احکام القرآن مفتی شفیع صبر مولا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38 دے الكرامة هي في الله تبارك وتعالى بلا واسطة الأسباب الطبيعية من الخير والنظر وغيرها ولا دخل فيه لقصد صاحب الكرامة واختياره كالمعجزة ولا فرق في المعجزة والكرامة إلا بأن الأول يختص بالأنبياء عليهم السلام وهي من علامات النبوة والثاني بالأولياء وهي من علامات الولاية وكلاهما اشتركان في صدورهما بلا واسطة الأسباب الطبيعية وبلا دخل القصد والاختيار منهما باغي قصد أو اختيار لرب کے هیڅ دخل نہیں په معجزة والكرامة کې مفتی شفیع صاحب وایي اوس کې ته سکول ماستر وستا خوغه دا رسایل چې پوری د بریانو پرد کې ژوند تیر کړي علماء دوبن خپل ترجمان نه لرو مولا تانوی صاحب رحم الله خپل نمائنده په حیثیت باندې بریانو ته لګلو د بریانو پرد کې رسایل چې پوری لیکلي دي مفتی دا په صفحه نمبر 19 باندې کرامت اور اعجاز امور خرقیادت ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں طاقت بشریت کو دخل نہیں ہوتا وہ فعل اللہ تعالی معجزۃ و کرامت ہوتا ہے صفحه نمبر 100 باندې یہ بھی واضح ہے کہ اس مسئلے میں بندے اور بندی کے اساتذہ کرام و مشایخ اعظام کا یہی مسئلہ علماء دیوبند دا مسلک دے دین خلاف جو سو علماء دیوبند تو اسم منسوخ کړه دروغ په علماء دیوبند باندې او سوال دې بارے کې کرامات اور معجزات اختیاری امر نہیں کہ جو نبی اور ولی علیہ السلام نے جس وقت جس معجزہ کرامت کو چاہے ظاہر کر دے اس شرع قید دے وہی دکر علماء دیوبند مسلک دے سوچ سره بریانو پرد کې لیکره بریانو مسلک هم نن راوړل دغه اس بات کوشش کوي دا زما سره د مفتی شفیع صاحب رحم الله معارف القرآن بل حواله د جلد نمبر 6 صفحه نمبر صفحہ نمبر 741 باندې معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ اور کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے ان دونوں میں فرق صرف ان ہے کہ کوئی خیر دے اگر نسبت بدلے دو سر صرف انہوں بدلے گی او بے مفتی سے ویلا وہ مانا دو علماء دیوبند بریک دو پدی متکلمین پیش کوي ما تباغ نقل علماء دیوبند معتبر چې متکلمین پکې پرید متکلمین به ترست به قرآن به پیش کې دا زما استاد ان شاء الله قائد دے فصفحہ نمبر 170 باندې ولا عبرت بالظن في باب الاعتقاديات تزوان کې سره هغه خبر واحد لا اعتبار نشته تبیر متکلمین عبارتونه ثابت دي چې قرآن د پیش کو قرآن حدیث دغه نفس متکلمین عبارت دا دلایل په تور نه پیش کو دا صرف د خپل داویر تایید د لپاره پیش کوم دا زما سره نمونه منظور منګل صاحب دیم په صفحه نمبر 62 باندې توفت المنازل او عقاید په سلسله کې هغه صرف د عبارت نه چلیږي ا دې لپاره نشکتی ضرورت ده نشکتی پیش کوم چې دا زما سره پتا و ختم نبوت چې پر دې پټول باطلو خيار کړل مولانا سلیمان شهید رحم الله مفتی اعظم اور خپل د په صفحه 41 باندې په ختم پتا و ختم نبوت کی وہ معجزہ اور کرامت دو لوگ خداوندی ہے معجزے کا ظہور نبی پر ہوتا ہے اور کرامت کا مظہر ولی ہوتا ہے دونوں غیر اختیاری ہے دونوں غیر اختیاری ہے ظاہر ولی نشرت پہ قدرت کے سری عبارت دین پس دعوا خلم سے دا کفایت المفتی ابو حنیفہ ہن دے پر جلد نمبر واستوى چدایو پاپڑ اور جلد نمبر صفحہ نمبر 29 اور اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہونا حق ہے یعنی اللہ تعالی اپنی کسی خاص بندے کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے یا اس کے ہاتھ سے کوئی ایسے بات ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہوتے اس میں اس شخص کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا دا اختیار زما کستے وہ صرف زما کستے دا غیر اختیار لگا پہ دخل نہیں دا امداد الفتاوی دا فتوی پہ کتاب کے دے خلاف دا واضح نصیحت کتابوں میں پیش نہ کی امداد الفتاوی کی صحیح واضح لیکن اجمالاً اتنی بات صحیح ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے دو قسم کی امور صادر ہوتے ہیں ایک معجزات اور کرامات دوسرے تصرفات پس معجزات انبیاء کی اور کرامات اولیاء کی اختیاری نہیں اور تصرفات اختیاری ہے دے وہی معجزات اور کرامات اختیاری تانوی سے فتوی پہ کتاب کی ہوئی دغه رنګ هو تانوی سے یو په بل متکلمین نه خبر دا علماء دیوبند خپل عقاید لیکلو عربو ته لیکلو چې زمونږ عقاید دادي دارالعلوم په نوم مفتی تقی عثماني سے په غیبه مقدمه لیکلې دا مفتی صاحب پیر صاحب دې ته وګورئ علماء دیوبند خپل عقاید پیش کړي چې دا د علماء دیوبند ماتوریدیه عقاید دي په دې کې په صفحه نمبر 686 باندې الصحيح انه يصدر من الانبياء والاولياء نوعان من الامور الاول المعجزات والكرامات والثاني التصرفات ومعجزات الانبياء وكرامات الاولياء غير اختياريه اگر
دواړه غیر اختیاري علماء دیوبند په عربي ژبه کې خپل وضاحت کوي علماء عرب ته تاسو چې علماء دیوبند تقیه کړي و دروغ ویل غیته دا متکلمینو په عبارت نه پویدا دا ماتوریدی نه پېژن نن سبا ماتوریدی قسم دې نن سبا چې ماتوریدی چې اکثر پکې بریان دي علماء دیوبند سره بیان موږ 200 کاله مخکې کتابونه پېښ کړو اوسمه ماتوریدیت زاګه ماتوریدیت ګوره مرته چې علماء دیوبند په مور لور را پاسره د مور نه مشره شورا اوس علماء دیوبند ماتوریدیت علماء دیوبند نه هټ کړ مونږ ته دیورا خي زاګه ماتوریدیت نه منم چې کوم د علماء دیوبند نه هټ کړی علماء دیوبند اجماعي عقیده دا دینه پس د پیر سید مختار الدین شاه صاحب عقاید کتاب لیکي پیر سید مستقل عقاید دې په سبا نمبر 66 و پیر سید د دې په پاکستان کې به یو خپل لوی پیر نشته بل لوی سلسله نشته هغه سوی د شیخ زکریا صاحب خلیفہ وہی یعنی معجزات و کرامات کو بر راست اللہ تعالی کا پیر مانا جاتا ہے صرف اس کا ظہور پیغمبر یا ولی اللہ کے ہاتھوں پر ان کی صداقت اور عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پیغمبر ولی کو اس کے وجود لانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس اختیار پر ظاہر ولی کی نہیں بس ہمارے سر بل کتابوں سے علی سید السماویہ دار مفتی اعظم افریقہ شاہ منصور والا مفتی رضا الحق سے فسبا نمبر 546 بندے ہاں خلاف ہے جو بھی پہل ہو معجزہ ہو یا کرامت وہ پہل الہی ہوتا ہے البتہ اس کا ظہور نبی ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے